چې څه کول هغه د دغه قرانونه د دغه قسمونه د دغه هغه باندې موږ دوکه شو موږ وې زه یاره دا ډېر دي دی به هم پکې وګورو هغه چې کوم دی نو هغه د مسلمانانو نه کافرو ته واوښت د ده په حکومت کې چا څه خوشحالي ونه لیده څه خوشحالي چا ونه لیده هر سړی پریشانه دی هر سړی خفه دی هر سړی پریشانه دی هر سړی خفه دی که د چا سره پیسې هم وي هغه قدرتي ورکې شولې لاړې دا سړی سپېره دی دا سړی سپېره دی سپېره د ده په حکومت کې خلک جړال وغله د یو بل مرګ ته تیار شوي دي خلک په خپلو کپړو پورې اریان دی چې د اختر دپاره کپړې والي د بچو دپاره روټۍ د یو پیدا کړي حالات دې ته رسېدلی دی چې غریب سړی خو پخپله خودکشۍ ته جوړله چې ما خودکشي وکړې هر سره چې موږ لاړ شو موږ د یو شي تپوس وکړو نن موږ له راکې به 100 سبا له راکې به 150 دا ولې وروره بس پاکستان دی که نه کمهغې د زمونږ مشران دي هغه خو ښه دي ماړه دي پیسه ده ورسره هر څه ورسره دي هغه برابر دي خو غریب سړی تباه دی نو وروره کاروبارونه بند دي خراب دي خلک ټول خراب دی نو په دې کې به قرباني څه وکړي قرباني به څه واري هم په پیسو کېږي او جامې به څه واري پیزار به څه واري خلک په ډوډۍ پورې اریان دی نو لهذا ګورنمنټ ته پکار دي چې د دې یا متوازي څه غور وکړي او که غور نشي کولی یا لاکډاون ختم کړي دلته مهنګایي ده بې انتهایي ډېره زیاته مهنګایي ده خلک بېروزګاره شو هوټلې بندې شوې غټ زموږ د سواد ته خو غټ نقصان په دې وجې ورسېده چې زموږ سواد چې کوم دی دا خو صرف د مېلمنو لپاره دی سیاحت لپاره دی د حالات د اختر ته خبره وکړه نو اختر را روان دی خو مزه یې نشته ډېره بېروزګاري ده حالات خراب دي او بله خبره خلکو سره پیسې نشته خرچې نشته خلکو ته ماشومان داسې نه چې کپړو د پیسې ورته نشته مراد سعید صاحب هغه بلاول بوټو له چیلنج ورکړی و چې ته راشه زمونږ د خیبر پښتونخوا هسپتالونه وګوره چې مونږ عوامو له څومره ریلیف ورکړ نو آیا د هغه چیلنج څه ځای نیسي دا باسې ګپي دا باسې شاټ خبر دا باسې ګپي لکه نن سبا هغه رحمت شاه سهیل صاحب پوخا یو شعر ویلو که نه زه لا یو غلام یم اختره په ما مه راځه نشم خندلی د زړه سره په ما مه راځه او تا سره لا نشته د پیغام د خوشحالۍ زما تا سره لا نشته د پیغام د خوشحالۍ زما زه د څو غټانو پیغمبره په ما مه راځه نو اصل کې عام خلک زمونږ عام عوام چې کم دي هغه یو طرف ته د مرضونو نه د سیلابونو د زلزلو وهل بل طرف ته زمونږ نظام هم داسې دی چې هغه ملکي حالت ستاسو د سترګو د وړاندې دي یو غریب سړی نن سبا د قربانۍ په 2 کسه نه زه وایم چې په 40 قسم سوچ نشي کولی اختر هغه مزه نشته ولې مشره نو بس هغه کارونه بیخي په ټپه شو او منګیانې شو وړو 3 دړې وړو چې دي نو هغه 12